السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو چارسدي په موضوع کې چې کومې ښځې خپل خاوند د یار لپاره بې دردۍ سره قتل کړی چې یار ته یې د نکاح لالچ ورکړی او خپل خاوند یې قتل کړی. نو دغه ښځې ټول حقیقت ښکاره کړو او ویې ویل چې دې خاوند به ما سره ظلم هم کړو، زیاتی به هم کړو، زه به یې وهلم ټکولم. زه مجبوره شوم چې ما د دې ملګري سره خبره وکړله عابد سره چې زه به تا سره نکاح وتړم، زما دا خاوند د مخې نه لرې کړه. مینوالو اخر دغه ښځه ټول حقیقت ښکاره کړو. راځئ مینوالو موږ په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو شهناز جینۍ ټول حقیقت ښکاره کړو چې دا د څلورو بچو مور ده. د دې نه مخکې هم دوه خاوندانو چې د دریم خاوند ته هم غاړه ایښې وه او په دغه طریقه باندې چې دا خاوند ما وښي او ټکوي مې، ماته نه به یې کېده طلاق هم اخیستی دی، د هغې د پاسه هم دا ماته کور ته راځي او بیا مې وښي او ټکوي مې. مینوالو د دغه د خاوند ملګري سره یې عابد چې کوم یو خلک نوم ده چې ده ته یې د نکاح لالچ ورکړو او ورته ویې ویل چې زما دا خاوند د مخې نه لرې کړه، زه به بیا تا سره نکاح وتړم. په مینوالو ده ته یې عابد خلک ته یې دغه شانتې د نکاح لالچ ورکړی دی، هغه باندې سترګې پټې وي چې ځکه خیر صاحب اسکار وشولو د شهناز سره به نکاح وتړم، خو د دې دا خاوند راود د مخې نه لرې کړم. نو عابد خلک خپل ملګری د مخې نه لرې کړلو چې بیا دا اخر جیل ته لاړلو او جیل کې ټول حقیقت ښکاره کړلو او ویې ویل چې زه یعنې نه یم پوه شوې، دې جینۍ ما ته د نکاح لالچ راکړی دی، دغه د لالچ لپاره ما خپل ملګری ووژلو. نو دغه ښځې بیا ویل چې ما سره به دغه خاوند ظلم کولو، زیاتی کولو. نو زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې هېڅکله خپلې ښځې سره ظلم زیاتی مه کوئ، دې مه کوه، الله مه کوه دغه شانتې مجبوره به شي او په چا باندې به هم استمره به هم کېږدي، ته به د دې دنیا له لاړ شي او دغه ښځه به هم جیل ته لاړ شي او یار به هم جیل ته لاړ شي. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.